أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم باب الغسل المسنون عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل متفق عليه. دا باب پدې کې د غسل مسنون غسل حیثیت او اهمیت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقه ذکر شوی دا. یو غسل هغه چې هغه موږ پرې 13 سبقونو کې ووایو، کوم ته چې وایي غسل د جنابت نه. نو د جنابت نه د غسل باس هغه خو فرض غسل دی، د هغې مسلې هم زده کړې. اوس په دې حدیثو کې د مسنون غسل یعنی چې فرض خو نه دی، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یا په خپله باندې کړي دي یا یې ملګرو ته د هغې وینا کړې ده، او کدا غسل ونکو نو په د په کردار څه اثر نه غورځېږي چې ګنې مونځ یې نه کېږي. خو ښه خبره ده چې دا غسل وشي. په دې کې یو غسل د جمعې د ورځې غسل دی. د جمعې د مانځه نه مخکې هر څه ټیم چې په داسې ټیم کې غسل کول چې وروسته بیا سړی د جمعې مونځ له جومات ته لاړ شي او دی بلکل صفای، دا سنت دی، مستحب ورته وی، سنت ورته وی. دغه شانې یو سړی دی هغه کافر دی او مسلمان شو، نو چې مسلمان شو نو د ده لپاره دا غسل کول چې دي نو دا ورله سنت شو. دغه شانې یو سړی دی حج له تللی دی او د عرفات په ورځ باندې عرفې لدي، نو په هغه ورځ باندې هم مشقتي مشکلاتي، نو په هغه وخت کې غسل کول دا هم غسل مسنون دی. دغه شانې یو سړی دی هغه مسلمان مړ شو، جنازې له تله او دغه مسلمان یې ولمباو، نو دغه لمبونکي سړي له هم غسل دله هم غسل کول چې دي نو دا له اوس پکار چې دی غسل وکړي. دا مختلفو حالتونه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې احادیثو کې ذکر شوي دي. مثلا حضرت ابو سعید خدری فرمائی رضی اللہ عنہ چې د جمعې په ورځ باندې غسل کول دا واجب دی یعنی پکار دی. حضرت ابو هریره فرمائی رضی اللہ عنہ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې یاره یو سړی ځان ته مسلمان وایي نو په هفته کې خو یو د لمبل لازمي ورله پکار دی. په هفته کې په کل 7 ایام یومن یغسل فیه رأسه و جسده، په هفته کې یوه ورځ لمبل چې دي نو دا پکار دي چې سړی خامخا، او چې په هفته کې مو نه لمبي نو دا اخیرا زوی دی، دا بیا هیڅ هم نه دی. دغه شانې حضرت سمره بن جندب فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې که چا د جمعې په ورځ باندې اودس وکړو نو هم مونځ پې کولی شي، خو من اغتسل فالغسل افضل، چا چې غسل وکړو نو غسل ډېر بهترین دی، نه غسل پکار دی جمعې د ورځې. نو جمعې د ورځې د غسل اهمیت شو. او حضرت ابو هریره بل دی کې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ما اورېدلي هغه فرمایل چې من غسل میتا فلیغتسل، کم سړی چې مړی ولمبوي نو دلم پکار دی چې د ځان له وروسته ولامبي. دغه شانې حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي ام المؤمنین چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل
او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل غسل په دې څلورو حالتونو کې به غسل کاو فرض نه یو خدا چې کوم د جنابت غسل لیدا خو هر سړي باندې لازم دی خو د جمعې په ورځ به هم غسل کاو او چې کله به یینه وایسته یینه حجام ورته وي نو په هغې نه به هم غسل کاو او چې بل سړي له به غسل ورکو مړي له نو بیا به هم غسل کاو نو دې وخت کې هم د علم غسل پکار دی قیس په نوم باندې چې د عاصم زوی دی هغه چې کله مسلمان شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ول اوبه راوغوښتې ویې لاړ شه اوبه والا او د بیرې پاڼې راواله پکې واچوه په دې بیره کې به خپل صدقې صفایي به راولي په دې وخت کې سړی وایي ورشه او لږ صابون راواله او ښه سم ځان غسل وکړه ځکه چې په عمر کې په داسې انداز چېرته نه دي لمبلي نو لاړ شه ولمبه او په داسې انداز باندې ولمبه چې ښه په صابون باندې ځان پاک دغه شانې حضرت اکرمه فرمایي چې څه خلکو د عراق نه رالل د پیغمبر علیه السلام د یو شاګرد حضرت عبدالله ابن عباس خواله نو حضرت عبدالله ابن عباس ته وویل چې یاره زمونږ په کلي کې خلک په دې باس کوي چې د جمعې دا غسل څوک وایي واجب دی او څوک وایي سنت دی چې د دې څه حیثیت دی نو حضرت عبدالله ابن عباس ورته وویل نو نه واجب خو نه دی خدا سړی پاکوي نو چې جمعې مانځه کې سړی جومات ته ځي او 200 او 500 او 1000 کسان ولاړي او داس خاط رکې بي د نزي نو ښه نه ده چې ولامبې نو اطهر دا پاکي ده د پاکۍ دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سنت دي چې دا مکمل کړي ولکنه اطهر وخیر لمن اغتسل دا ډېره د پاکۍ خبره ده او ډېره د خیر خبره ده چې کوم سړی د جمعې په ورځ باندې غسل وکړي ومن لم یغتسل فلیس علیه بواجب او چې کوم سړی غسل یې ونه که نو څه واجب پرې نه دی چې ګنې لمونځ یې نه کېږي وسأخبرکم کیف بدأ الغسل او خبره درته وکړمه چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې ملګرو ته ویل چې غسل وکړئ د جمعې په ورځ د دې وجه څه وه پته درته نو هغه ورته ووایه راته نو عبدالله ابن عباس ورته وایي کان الناس مجهودین خلکو به مزدوریانې کولې ټوله ورځ یلبسون الصوف د وړۍ جامې به یې اغوستې وي ویعملون علی ظهورهم په ملا باندې به کارونه کول وکان مسجدهم ضیقا او مسجد نبوي تنګو مقارب السقف چته راښکته انما هو عریش فخرج رسول الله صلی الله علیه وسلم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل راووتو فی یوم حار د ګرمۍ په ورځو کې وعرق الناس په خلکو خولې راغلې وي فی ذلک الصوف په دغې وړو کې حتی ثارت منهم ریاح تر دې چې د دې خلکو نه بیخته بي آذا بذلک بعضهم بعضا چې د بعضو د بي نه به د بعضو ته تکلیف و نو فلما وجد رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې پیغمبر علیه السلام دغه بویونه محسوس کو نو قال ایها الناس پیغمبر علیه السلام خلکو ته وی یلکه اذا کان هذا اليوم کله چې دا ورځ راشي نو فاغتسلوا غسل وکئ وليمس احدكم افضل ما يجد من دهنه خسته تیل چې در سره یا غم لګوي وطيبه او خسته خوشبوئی چې در سره یا غم لګوي وقال ابن عباس بیا د شامیانو ته ووی ثم جاء الله بالخير بیا الله تعالی خیر دې راوستي ولبسوا غیر الصوف او د وړو نه علاوه نورې جامې خلکو اخیستل شروع کړي وکفوا العمل او کارونه چې وو الګ کم شو ووسع مسجدهم جماعت غټ شه وذهب بعض الذي كان او لاړ هغه حالت چې کان یؤذي بعضهم بعضا چې بعضو به بعضو تکلیف رسو هغه حالت ختم شو نو بس بیا اوس غسل کول چې دي نو دا ضروری نه دي او د پاکۍ دپاره دا یو مسنون عمل دی دا څونه خبرې چې مونږ دې کې د مسنون غسل خبرې وکړې د جمعې په ورځ غسل کول د اختر په ورځ غسل کول د لوی اختر په ورځ غسل کول عرفات په ورځ باندې غسل کول دغه شانې مړي له چې غسل ورکړي نو بیا دغه غسل ورکوونکې مړي له دغه سړی به هم غسل کوي یو بل حدیث کې هغه راځي چې کوم سړی غسل وکړي نو هغه له پکار غسل ورکړي مړي له نو هغه له پکار دی چې غسل وکړي خو چې کوم سړی د مړي له د کټ له کنده ورکړي اوږه ورکړي نو دله پکار دی چې دی کم از کم د هغې نه وروسته بیا اودس وکړي ما بیګا چې کله مطالعه کوله د دوران کې نو سوچ مې کو
ما ګوره دې وخت کې چې دا کوم بیماري ده په دې کې چې کم سړی را کټله غاړی دغه ورکړي دا بوږه ورکړي دا کورونا وایرس ده زغله نو وی لاس بینځي نو ما لکه دا خو بالکل چې کوم دی لکه دې خلکو چې دا سنت عمل چې دی نو د دې د عملي کولو خواري کړي ښه جی نو عن ابن عمر رضی الله عنه د حضرت عبدالله ابن عمر روایت دی قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی اذا جاء احدكم الجمعه تاسو چې کوم سړی جمعې لرا دی فليغتسل غسل دی کوي وعن ابي سعيد الخدري دا ابو سعيد الخدري نه روایت دی رضی الله عنه قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم غسل یوم الجمعه د جمعې د ورځې غسل لازم دی په هر بالغ سړي باندې وعن ابي هريره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو هريره فرمای رضی الله عنه چې حق علی کل مسلم د هر مسلمان باندې دا لازم دی ان یغتسل فی کل 7 ایام یوما چې په ورځو کې یو ورځ خامخا سړی لامبي او هغه د جمعې په کار ده چې باغی کې سړی خپل سر او خپل بدن ووینځي حضرت سمره بن جندب نے روایت دے قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من توضأ یوم الجمعه فبها ونعمت چا چې جمعې په ورځ اودس وکړو نو دا ول ډیره بهترینه ده ومن اغتسل چا چې غسل وکړو فالغسل افضل غسل وردینم خده وعن ابي هريره دا ابو هريره روایت دی قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من غسل میتا فليغتسل چا چې مړی له غسل ورکو نو دې مولامبي دغه شان حضرت عائشہ فرمایي رضی الله عنها چې نبی صلی الله علیه وسلم بکانه یغتسل من 40 رسول الله صلی الله علیه وسلم به د سلورو سيزونو وختونو کې لمبل کول یو دا چې من الجنابه د جنابت نه به لمبل و یوم الجمعه د جمعې په ورځ به لمبل و من الحجامه او د علاج چې به وکړو ستن به وواله د هغې وخت چې کوم ستن واغه دغه و ده حجامتو نو د هغې نه وروسته به لمبل و من غسل المیت او د مړي د غسل ورکول نه وروسته او قیس ابن عاصم چې دی وی چې کله انه اسلم چې دی کله مسلمان شو نو په امره النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ورته حکم وکړ اننا چې ان یغتسل بماء وسدر چې د اوبو او د بیرو په مرکب باندې ولامبه حضرت اکرمه فرمایي چې ان ناسا من اهل العراق د عراق څخه خلک جاء اورال فقالوا ابن عباس ابن عباس ته وی اتر الغسل يوم الجمعه واجبا ستاسو خیال چې جمعې په ورځ غسل کول فرض دي قال هغه الا نه داسې خو نه دي ولكنه اطهر وخير لمن اغتسل دا بهترین دی او د پاکۍ ذریعه د اچار لپاره چې غسل وکي ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب څوک چې غسل ونه کی نو لازم به نه دی خو ساخبركم كيف بدا الغسل او خبرم نه کوم چې دا غسل کول څنګه لازم شي کان الناس مجهودین خلق به مزدوریان کوي یلبسون صوف دوړی جامې به غوسته ويعملون على ظهورهم پملا باندې به کارونه کول وکانه مسجدهم ضيقا جماعت تنگو مقارب السقف انما هو عريش دا غي چت چونو ډېر نږدې فخرج رسول الله صلی الله علیه وسلم په یوم نهار د ګرمۍ په ورځ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ راغی وعرق الناس خلق خلشیو فی ذلک السوق په دغه وړو کې حتی صارت منهم ریاح تر دې چې داغینا بوینه تتله آذا بذلك بعضهم بعضا د بعض د وجه نه بعض تکلیفو فلما وجد رسول الله صلی الله علیه وسلم تلك الرياح کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه بدبوئی محسوس کړه نو قال ویل ایها الناس خلقا اذا كان هذا اليوم کله چې د جمعې ورځ راشي فاغتسلوا غسل کوي وليمس احدكم افضل ما يجد من دوني خسته تیل لګوي وطيبي خسته خوشبوئی لګوي قال ابن عباس بیا ملګری ته وې ثم جاء الله بالخير بیا الله خیر راوستو ولبسوا غیر الصوف او د وړونو علامت جامع خلکو اغوستل شروع کو وکف العمل او عمل کم شو ووسع مسجدهم جماعت غټ شه وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا او هغه حالت لاړ چې بعضو د وجنه بعضو تکلیفو من العرق د خولې د وجنه نو په دې وجه باندې فرض نه دی البته سنت دي دا هغه مسنون غسل چې و د هغې بحث هم وکړو الله یې د عمل توفیق راکړي اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين برحمتك